أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلتم أويات كي أغا وقت تاسو اوي اے بني إسرائيل يا موسى اے موسى عليه الصلاة والسلام لن نؤمن منگا هرگز تصدیق نکو لکستا حتی تر اغا وقت پوری نر اللہ چی منگا اوینو اللہ جہرتن فخکارا فأخذتكم الصائقة پس ونوی تاسو بجلین تندر وأنتم تنظرون او حال داو چی تاسو قتل ثم بعثناكم بیا منگا را جوندک لی تاسو من بعد موتكم رستو دا مڑکی دل استاسونا لعلکم تشکرون لدید پارا جتاسو شکر ادا وظللنا او منگا سوریوکو علیکم الغمام پتاسو بانی دوریزی وانزلنا او منگا را نازل کر علیکم المن پتاسو بانی من والسلوى او سلوى کلو او منگ تاسو اوی چی خوری من طیبات ما دا پاکیزا اغنا رزقناکم جو منگ تاسو رزق در کرے وما ظلمون او دیو پا منگ بانی ظلم نو کرے ولیکن کانو لیکن ودیو انفسهم پا خپل زانونو یظلمون چی دیو ظلم کو دا بنی اسرائیل باندے دا نعمتونو تسکیرا پا دے رکوگانو کی روانا دا کلچ دیو دا بحر قلزم نه پوری وتلو او الله پاک دیو ته نجات ورکو او بیا فرعون سره د خپل لخر الله پاک غرکو دیو هغه میدان ته لاړل چې هغه میدان نوم میدان تهه دی وسو وادي سینای وته ویل کی نو دغه میدان ته دی ورسېدل نو مخکې چې څنګه تاسو ته وضاحت شوی دی چې د دیو په وینا باندې موسی علیه السلام کوی تور ته تللی و او د دیو دپاره د الله پاک نه سوال کړی و او قانون یې راوړی و چې د هغې مطابق د خپله زندګي تېره کړي نو چې کله دیو دغه قانون موسی علیه السلام راوړو نو د دې قوم ټول خلک راجمع کړل نارینا زنانا بوډاګان ځوانان الکان او هغه ته وی چې دا هغه قانون دی چې تاسو غوښتلی وو الله پاک راکړی دی دوی ورته ویې مونږ ته یې ووایه موسی علیه السلام ته ټول تورات ووایي څه دی ټول تورات یې ورته ووایي چې ویې ورته نو دوی ورته ویې چې دا خو د دې د احکام خو ډېر زیات ګران دي په دې باندې خو زموږ دپاره عمل کول مشکل دي نو ته داسې کار وکړه چې ته یا خو دا موږ له بدل کا او یا په دې کې زموږ دپاره ترمیم وکړه موسی علیه السلام دې پوه کړل چې ګوره الله پاک په دې کې داسې حکم تاسو ته نه دی کړی چې هغه تاسو کولی نه شئ داسې څه حکم پکې نشته دی خو چونکې تاسو د قانون نه او د شریعت نه آزاد عادت شوي خلک یې لکه څه دې نه مخکې تاسو ته د قانون پابندي نه ده کړې لکه نو دغه وجه ده چې تاسو ته په دې باندې عمل کول ګران دي خو تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو عمل شروع کړئ بیا به تاسو ته خبره اسانه شي ابتدا کې داسې وي چې سړي یو کار نه کړی نو هغه کار انسان ته ګران وي خو کله چې هغه کار شروع کړي نو بیا ورته ورو هغه کار اسان شي دې لپاره ګوره تاسو په خارج کې داسې پوه شئ یو انسان دی چې هغه د لمونځ کولو عادت دی لکه نارینه ده یا زنانه ده چې هغه خپل مونږ پابندۍ سره چې کوم دی څه کوي لکه کوي لکه
سړي جماعت ته راځي با جماعت مونځ کوي زنانه په خپلو کورونو کې په خپل وخت سره مونځ کوي دوی ته اوس مونځ کول اسانه ښه په دې باندې مونځ کول ګران نه لیکن د دې په مقابله کې هغه نارینه او هغه زنانه چې هغه د مونځ کولو سره عادت نه نو هغو ته مونځ کول داسې لکه غر چې په خپل سر باندې کیدي لکه خو کله چې هغو شروع کړي لکه نو بیا ورته څه کېږي لکه د هغې کولو ته اسان شي دا حکم دومره ګران نه دی ځکه الله پاک لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا د خدای قانون دی الله انسان په هغه حکم باندې مکلف کوي چې الله ته ښه پته وي چې دا کار دی ډېر په اسانۍ باندې کولی شي الله پاک مشکل کې چې کوم دی خپل بندګان څه کوي لکه ناجي موسی علیه السلام ورته وویل ډېرې پوهه کړه چې تاسو چونکې مخکې پابندي نه ده کړې نو تاسو اوس پابندي شروع کوئ په دې احکامو باندې نو تاسو ته به دا اسان شي خیر هغه ورته وایي داسې کار دی چې په درخواست کولو کې خو حرج نشته دی که نه ته الله پاک درخواست وکړه څه دی درخواست وکړه لکه الله پاک قادر دی بدل به یې کړي لکه اسان احکام به راکړي او په دې کې زموږ دپاره سلک ډېر ترمیم وکړي لکه او یو خبره ورته بل هم کوو وی خبره ورته دا کوو چې دا ته چې وی دا قانون د خدای دی او دا تورات دا ما له هغه راکړی ما راوړی دی نو زموږ سره خو د دې څه دلیل نشته دی چې واقعي دا الله تعالی درکړی تا راوړی دی که دا تا د ځان نه جوړ کړی دی او راوړی دی دا د دوی ګستاخیانې وې ښه د وخت د پیغمبر سره دی بني اسرائیلو لکه ټیک شو په دې چې د خدای په غضب کې ګرفتار شوي دي که نه نو مخکې ګوره دې تذکرې تاسو ته مخکې ته راغلی دا د پیغمبرانو الواد دی لکه او دا د باچاهانو الواد دی خدای په دنیاوي او اخروي دواړه نعمتونه الله پاک دوی له ورکړي لکه ټیک دی لیکن وروسته یې څه وکړه لکه ګستاخیانې شروع کړې لکه څه دي ګستاخیانې شروع پته نه لګي چې دا کتاب واقعي د الله کتاب دی که ته له ځان نه جوړ کړی دی او ته هغه ته منسوب کې تا راوړی بس موسی علیه السلام وی ټیک ده داسې کار یې وکړو چې د دې قوم نه اویا کسان هغه د دې قوم مشرانو سردارانو هغه یې منتخب کړل دوی به زه ځان سره بوځم څه دي لکه او د دوی د مخې به چې کوم دی څه دي لکه زه د الله پاک ته درخواست وکړم او سوال به وکړم او دوی په خپله باندې هر څه ویني چې واقعي دا کتاب ما د ځان نه هلته جوړ کړی او که دا ما الله پاک را کړی و دوی به زما تایید وکړي لکه دوی به زما څه وکړي تایید وکړي او یا کسان یې ځان سره واخیستل او ځان سره یې کوهتور ته بوتلل کوهتور ته یې بوتلل موسی علیه السلام الله پاک ته درخواست وکړو چې الله پاک دا زما قوم دی او ته په هر څه باندې قادر یې ته ګران حکم هم ورکولی شي اسان حکم هم ورکولی شي لکه دوی دا مطالبه کوي چې دا کتاب دې زموږ دپاره بدل کړی شي موږ له دې اسان احکام را کړی شي یا په دې کې دې چې کوم دی زموږ دپاره ترمیم وکړی شي الله پاک ورته په جواب کې وفرمایل چې په دې کې داسې سخت حکم نشته دی لکه چې هغه تاسو کولی نه شئ تاسو په دې باندې عمل کوئ الله پاک ورته ووایي او که به تقاضی بشریت ستاسو نه چېرته څه کمې کوتاهۍ وشي نو الله وایي دا به زه معاف کوم الفاظ دا دي ښه څه دي لکه تاسو په دې باندې عمل کوئ الله پاک ورته ووایي په دې احکامو کې داسې سخت حکم نشته دی چې په هغې تاسو عمل نه شئ کولی خو بیا هم تاسو انسانان یې لکه ټیک دی لکه به تقاضی بشریت دی نه انسان چې یي نو د ده نه خامخا څه کمې کوتاهۍ چې کوم دی څه کېږي لکه کېږي نو ستاسو نه هغه کېږي نو الله وایي ابه زه تاسو څه کوم لکه معاف کوم به لکه اوس دا خبرې دي په خپله اوري ښه د الله پاک دا خبرې د دې قوم دا اویا سرداران هم اوري چې د موسی علیه السلام دا درخواست کېږي او الله پاک چې کوم دی څه کوي لکه ای خبرې کوي لکه و دې بیا څه وایي یاره ټیک ده اواز خو راځي اواز خو څه دی موږ اورو خو دا پته نه لګي چې دا د الله پاک اواز دی او که دا چې ته پیری لګیا دی ستا سره او که دا په رښته لګیا دی د دې پته نه لګي مونږ به الو ستا د خبرې تصدیق کوو ای موسی علیه السلام ورسره مونږ وایو لکه که هغه ویلی وی نو قرآن به ذکر کړی وی څه دی لکه مونږ ورسره وایو مونږ به ستا الو تصدیق کوو ستا خبرې ته به رښتیا وایو چې الله یې په ډاګه نه لیدلی چې په ډاګه اوس مونږ ته الله ځان وښیي که نه چې او زه یم الله دا خبرې ما کولې لکه دا نه څه جن و نه څه څه وه په رښته وه دا به تذکیره الله پاک په دې آیت کریمه کې ما تاسو ته مختصر دا واقعه ذکر کړی ویل قلتم تاسو یاد کوئ هغه وخت چې تاسو ووایئ یا موسی ای موسی لن نؤمنا موږ هرګز تصدیق نه کوو لکه ستا یعنې ستا خبرې ته رښتیا نه وایو
حتی تر دې نر الله جهارتن چې مونږ په ډاګه باندې الله وایي. دا دومره پس منظر دی په منځ کې څه دی لکه پروت دی. دا ټول قرآن پاک کې ځای په ځای را روان دی. څه دی لکه ځای په ځای را روان دی. زه اصل د هغې حاصل تاسو ته څه کوم لکه ویم بیا ګوتېږي لکه چې آیاتونه لزو زه په ډاګه الله وینو چې کله دې دا ګستاخي وکړه دا هر څه یې ولیدلم نو الله پاک دې ووژل ښه فاخذتکم الصاعقه الله به د اسمان نه چې کوم دی څه دی لکه د بجلۍ دا کړه کې تندر دې راته وکړه. بل ځای کې به راشي چې راجفه زلزله پې چې کوم دی الله پاک څه کړه لکه راوسته. نو علماو د هغې تطبیق کړی دی چې کېدای شي دا دوه عذابونه په دې باندې راغلي. له پاسه نه پې د اسمان نه الله تندر راته وکړی او د لاندې نه پې الله پاک په ځمکه باندې زلزله راوستي لکه دا هم کېدای شي. یا دا چې دلته ورته صاعقه ووي صاعقه نو د له پاسه نه راغلی دی لکه دغه تندر راغلی دی او بل ځای ورته راجفه ویلي دي لکه څه دی لکه راجفه ویلي دي د وجې نه چې راغی د دوی زړونه یې څه کړل لکه وی لړزول لکه څه کړل لکه نو په دې اعتبار سره ورته هلته بیا څه ویلي دي لکه بل ځای راجفه یې ورته ویلي دي. دا تندر پرې راته ټول په ټول مړه شو دا اویا کسان چې کوم دی څه دي مړه شو. وانتم تنظرون او تاسو په خپلو سترګو کتل چې دا تندر راغی او تاسو دې چې کوم دی څه کړی ونیوئ لکه او هلاک یې کړی. الله وایي د دې ګستاخۍ نه وروسته هم ای زما دا انعام یاد کړه د نعمتونو ذکر دی په دې کې که نه زما دا انعام یې یاد کړه ثم بعثناکم بیا مونږ تاسو را ژوندي کړئ. موسی علیه السلام چې دې کله مړه شو موسی علیه السلام سره ډېر غم او فکر پیدا شو. هلته نهمه سپاره کې 154 نمبر آیات کې چې کوم دی څه دی د دې تذکره ده هلته زه اصل هغې حاصل ویم نه کوم. موسی علیه السلام الله پاک ته عرض وکړو چې یا الله پاکه ته موږ د دې بېوقوفو په خبرو باندې هلاکې دا یو څو بېوقوف تلو لکه ما ځان سره راوستي وو یا الله دا خو ما د خپل تایید دپاره راوستي چې دوی به لاړ شي قوم ته به ووایي چې او واقعي دا موسی علیه السلام له الله دا کتاب ورکړی زما تایید به وکړي لکه یا الله خو تا دلته کې چې کوم دی څه کړل لکه مړه دې کړل لکه او دا خو ازمایش دی ستا خدای پاک ته قادر یې د دې په مړه کولو باندې هم او یا الله ته قادر یې د دې په ژوندي کولو باندې هم لکه دا را ژوندي که له ما دپاره لکه څه دي لکه دا له ما دپاره را ژوندي که زه چې دې قوم ته لاړ شم دې قوم له به جواب څه ورکوم لکه دا خو ښه په فتنه او ازمایش کې زه شوم لکه مبتلا شوم لکه. نو هلته تاسو نهمه سپاره راوړئ که نه 154 نمبر آیت ته وګورئ څه اندازه والی لکه نهمه سپاره 154 دی غالبا تاسو وګورئ نهمه سپاره ما ته مخکې اجازه چې کومې روایت دی 154 نمبر آیات ما ته ووایئ که تاسو راوړلی ووایئ زه ترجمه وکړم. ولما سكت موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة ټیک شو دغه رجفه راغله یعنې دغه واقعه وشوه نو دغه تندر ونیول قال رب لو شئت أهلكتهم دا موسی علیه السلام ورڅخه لکه دا وایي ای زما ربه که ستا خوښه شوې وې لکه من قبل وإياي نو دې به دې هلاک کړی وی زه به دې هلاک کړی د دې نه به دې مخکې چې کوم دی مونږ هلاک کړی وی الله که ستا خوښه شوې وی أتهلكنا بما فعل السفهاء منا الله ته مونږ هلاکې د دې بېوقوفانو د دې څو بېوقوفانو د دې وینا د وجې نه إن هي إلا فتنتك نه ده دا مګر دا فتنه ده خدای دا څه دی ازمایش دی لکه تضل بها من بس تشاء ټیک شو دا خدای خو صحیح دی دا دغه دی کې د واقعیت څه کړي ده لکه اشاره کړې ده. نو موسی علیه الله پاکه تا خو که غوښتی وې خدایه د دې نه مخکې به دې زه هم هلاک کړی وې دې به دې هم هلاک کړی وې لکه دا تا کولی شو لکه په لوز ازمایش کې الله پاکه زه مبتلا شوم اوس د دې بېوقوفانو دې خبرو ته مه ګوره دا یو څو بېوقوفه کسان دي الله د رحم معامله زموږ سره وکړه ته د دې په وجلو قادره وې تا وجلي هم دي تا د ژوندي کولو هم څه کار نه ښکاري لکه ټیک شو الله پاک دې را ژوندي کړه لکه زه به دې قوم ته جواب څه ورکوم الله پاک دې را ژوندي کړل زه دې لکه را ژوندي کړل بس لکه نور ځای په ځای به انشاءالله بیا راشي. الله وایي مونږ تاسو را ژوندي کړئ من بعد موتکم وروسته د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون دپاره دی چې تاسو د الله شکر ادا کړئ دا نعمت مې باندې څه وکړو لکه عبادت وکړو. اخوا چې کوم دی د یو بل نعمت تذکره ده څه ده لکه د یو بل نعمت تذکره ده. نعمت تذکره دا ده چې
دیو کله دی میدان ته کې دیره شو نو دی کې خو څه آبادي نه وه څه ونې بوټي پکې هم نه و داسې څه لږ لږ خال پکې وو خو زیاتې ونې بوټي پکې څه ولکه نه و پکې لکه نو بیا خامخا دنیا دارالاسباب دی ژوند تېرول هم لکه د خوراک ضرورت و د څښاک ضرورت و لکه ټیک ته نو د هغې لپاره الله پاک چې کوم دی په دوی باندې هغه نعمت ورته بل چې کوم دی څه کېږي لکه هغه ورته یادوي چې وظللنا تاسو منګه سوری وکړو علیکم الغمام په تاسو باندې وریځې لکه د نور ګرمي ډېره زیاته وه لکه نو د نور نه څه اړ ستاسو لپاره نه الله وایي موږ د وریځې په ذریعه باندې تاسو د نور دغه تپش د ګرمۍ نه بچ کړئ بل نعمت پې چې کوم دی څه کوي یادوي وانزلنا علیکم المن والسلوى د خوراک ساک انتظام ول الله دا وکړو چې موږ په تاسو باندې من او سلوا نازل کړل سلوا په اتفاق د علماو سره چې کوم دی څه دي مړزان دي لکه څه دي لکه مړزان دي لکه او د من کې چې کوم دی علماو اقوال ویلي دي چې دا داسې جاوله خوږه جاوله لکه څه ده خوږه جاوله یو تفسیر په دې سره هم کړی دی یو تفسیر د دې په ګبین سره هم کړی دی څه دی لکه په ګبین سره هم کړی دی یو تفسیر علماو په دې سره هم کړی دی چې دا داسې تاسو وګڼئ لکه د شپې چې داسې دا واوره ورېږي او دا داسې په دې پاڼو باندې او په دې څیزونو باندې څه کړي لکه پرته یي لکه ټیک ده داسې یو خوږ شی و لکه څه دی لکه یو خوږ شی و نو یو تفسیر په دې طریقه کړی دی چې دا به تیار بالکل په یوه رګې به یعنې په یو پلیټ په یو لوښ کې به چې کوم دی دغه منو او په بل کې به چې کوم دی راته کړي چې کوم دی څو مړزانو الله وایي تاسو څونه خوړی شئ د هغې نه دا خوراک کوئ د اوبو څښلو واقعه چې کوم دی هغه مخې ته څه را روانه دي د اوبو انتظام ول الله څنګه وکړو لکه بعضې مفسرینو علما ویلي دي چې دا من او سلوا داسې و چې دا من خو دغه شی و لکه تیار خوږ شی و یا ګبینه یا خوږه جاوله او یا د واورې په شکل باندې داسې شی چې هغه په دې پاڼو باندې پروت و دی به دې ځان له بیا څه کوو لکه راغونډو به یې لکه او د سلوا باره کې دا ویلي دي چې دا به هم په دغه وړو وړو بوټو کې چې کوم دی څه لکه ژوندي مړزانو خو دې به ډېر په اسانه باندې ځان رانیول او ځان به چې کوم دی څه کول بیا به یې د هغې انتظام کوو او بیا دا نه خوړل لکه نو الله ورته د خوراک انتظام په دې طریقه باندې وکړو بغیر د څه محنت او د مشقت نه لګي نه څه دوکانداري نه څه نوکري نه څه زمینداري څه دی لکه دا تیار نعمت چې کوم دی څه دی لکه دا به راته د پاسه نه د لمر د تپش نه په وریځه باندې بچتي او من او سلوا به چې کوم دی تیار چې کوم دی څه کېږي میلاویږي الله پاک ورته خورئ من طیبات د دې پاکیزه ما هغه څه نه رزقناکم چې موږ تاسو لپاره رزق درګرځولی الله ورته پاکیزه رزق وویل لکه څه دی لکه او بغیر د مشقت رزق ول الله کوو الله پاک ورته خورئ لکه وما ظلمونا الله وایي دوی ظلم نه دی کړی زموږ سره ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دیو په خپل ځان ظلم کوونکي وو د ظلم کوونکي بیا مخې ته واقع را روانه ده ان شاء الله خپل ځای کې به ووایو لږه اشاره ورته کوم چې هغه دا و چې ګوره الله پاک په تیاره باندې دې رزق ورکوو څه دی لکه په تیاره هېڅ قسمه تکلیف دیو ته نه و لکه لیکن دیو په خپل ځان باندې ظلم دا وکړو چې دیو وروستو آیاتونو کې به راشي دی موږ له خو پیاز پکار دي او موږ له خو هوږه پکار ده او موږ له خو چې کوم دی دال پکار دي او موږ له خو سبزیانې پکار دي او د موږ خو دا من او سلوا نه شو نو هلته ورته الله پاک ویلي دي چې تاسو یو عمده څیز یعنې یو قیمتي څیز بدلوئ په بدل له ادنا څیز کې دی وایي او زموږ دپاره هغه زموږ دپاره هغه ټیک دی زموږ دپاره څه دی ټیک دی دغه ته اشاره وکړه الله پاک چې په دې باندې دې د الله شکر ادا نه کوو چې په موږ باندې څه دی لکه د نور د تپش نه په ورځ باندې بچ کړو من او سلوار الله په تیاره باندې راکوي پکار ده چې عقل دې تقاضا کوي چې د دې الله شکر ادا کړی شي کنه لکه د الله بندګي دي کوي د الله احکام دي مني او بس خپه تیار دي خلاص راځي چې کوم څه کوي لکه کوي لکه نو دې په ځان دا ظلم وکړو چې دا خوراک په ځان باندې بند کو او وروسته بیا په خپل باندې راځي چې دیو بیا پس شو لکه په دغه مشقتونو کې اخته شو بس الله پاک دې ټیک ته تاسو دا نه غواړئ چې بیا ځان د خار ته خوشي او بیا الته ځان زمیندار او کرونده کوي بیا ځان دغه سبزیانې کوي او کدال کوي او څه شي خو جو هغه څه کوي خدای واقع ان شاء الله مخ تر روانه الته بیان شي دلتم الله پاک د دې سره دا احسان کړی دی او د دې احسان هم دې شکریا ادا نه کړه بلکې باوجود دغه بیا چې کوم دې څه وکړه لکه ناشکري وکړه او مخکې ته دغسې دا واقعات روان دي الله پاک په د دیو دا ناشکرۍ ذکر کوي او الله پاک په د خپل نعمتونو څه کوي لکه دې تذکره کوي وإذ قلتم او یاد کړئ هغه وخت چې تاسو یا موسی اے موسی علیه الصلاة والسلام لن نؤمنا موږ هېڅ چېرې تصدیق نه کوو لکه ستا یعنې تا ته رښتونی نه وایو حتی تر دې پورې نر الله جارة چې موږ په ډاګه باندې الله ووینو فاخذتکم الصاعقة پس تاسو ونیوئ هغه تندر وانتم تنظرون او تاسو کتل ثم بعثناکم بیا موږ راژوندي کړئ تاسو من بعد موتکم وروستو د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون دپاره دې تاسو شکر ادا کوئ
بل نعمت وظلنا الله من سوره وكو عليكم الغمام بتا سبحانه دور يزي وانزلنا من نازل كل عليكم المن والسلوى بتا سبحانه من والسلوى ومن در توي كلوا جخري من طيبات دفاك زما اغنا رزقناكم مستسر رزق درزوله وما ظلمونا او دي ظلم نو کړه پمون باندې الله فاکوي ولكن كانوا لكن ودي انفسهم فخر زانون باندې يظلمون ظلم کوونکی يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. तो मन करे क्या नहीं